زمونږه د اصول حدیث باره کې یو قاعده ویلې وه په شرح نخبه کې هغه دا وه چې د صحیحینو هغه احادیث چې په هغې باندې د حفاظ حدیث څه تحفظات یا اعتراضات نشته نو هغه واجب العمل دي ورو به یادېږي درته که نه د هغې په ذیل کې مونږ د هغې خلقو د اعتراضاتو جوابات شروع کړو چا چې د صحیحینو پس بعض احادیثو باندې اس بیس اعتراض کړی دی اگر چې دا حفاظ حدیث نه دی یعنی یو حافظ حدیث وي حافظ حدیث هغه چاته نه وي چې دا حدیث یادي دا اصطلاح لګه صحیح کې حافظ حدیث هغه چاته وي چې هغه ته د حدیث د ناسخ و منسوخ علم وي د حدیث د رجال ورته علم وي د حدیث د طرق ورته علم وي داسې سړي ته حافظ حدیث وي یو پاکستان کې دی خلک دی نه څوک به یاد کړي لوی سړی دا حافظ حدیث و څنګه وي جي د صحیح بخاري ورته یاد و زباني متن که نه اسانید هم بیا چپه ته ورته نه لګي یعنې صرف متن ورته یاد وي نه هغه ته هم نه وي حافظ حدیث دا اصطلاح د دې علاقو ده د محدثینو په اصطلاح کې حافظ حدیث هغه دی چې هغه د حدیث علم لري د هغې ناسخ و منسوخ پیژني د هغې رجال پیژني د هغې طرق پیژني د هغې درجه پیژني او د هغې د هر راوي وثاقت او عدم وثاقت پیژني دا یې سړي ته حافظ حدیث وایي هغې چاته هم حافظ حدیث وایي چې د هغه په قول فعل او عمل کې په حدیث باندې عمل موجود وي هغه ته هم حافظ حدیث وایي دی محافظت کوي د حدیث خپل عمل کې راولي یو شی چې تا پریکټیکلی نه کړی نو تر هغې پورې هغه محفوظ کېږي نه نو حفاظ حدیث لکه ابن تیمیه حافظ حدیث دی 10,000 حدیث هغه ته بالکل یاد دی د خپلو اسانیدو سره د دې اصطلاح مطابق دې وجې نه دا مشهور ده چې هر هغه حدیث چې ابن تیمیه ته نه خبر نه هغه حدیث بنئ د هغه په مناقبو کې دا قسم خبرې لیکلي شوي دي اخوانو خو بار کې امام بخاري حافظ حدیث دی امام مسلم حافظ حدیث دی دا څومره خلک چې غټ غټ محدثین دي دا حفاظ حدیث دی یو حافظ حدیث دی او د هغه د صحیحینو په یو حدیث باندې څه تحفظ دی څه اعتراض دی نو هغه حدیث به بېشک کمزوري خو یو داسې حدیث چې په هغې د حفاظ حدیث تحفظات نشته هغه بالکل کړی دی او واجب العمل دی دا شرع نخبه کې قاعده مونږ ویلې وه په دې وجه دا نن چې کوم عوام دا محدثین نه دا کوم چې اعتراض کوي څوک به د سحر نه انکار کوي او څوک به د عمر عایشه نه انکار کوي او څوک به د قرات خلف الامام نه انکار کوي دا د قرآن خلاف دی او څوک به چې د امین بالجهر نه انکار کوي دا حدیث نه دا د قرآن خلاف دی تاویلاتو کا ځان له خبرې دي خو هغه قابل عمل نه ګڼل یا هغه منسوخ ګڼل دا د هغې تقلید شاخصانه ده کوم چې زموږ خلکو کې رواج مونته دی هغه تقلید جامد دی یو سړی حنفي دی هغه نه تپوس وکړه ته څنګه حنفي دا به دا وایي چې زه د امام ابو حنیفه تقلید کوم ته دا حنفیت نه وایي حنفیت خو دې ته وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله کوم اصول وضع کړي دي د اجتهاد دپاره هغه اصول تسلیم کې قابل عمل استا پنیر نو ته حنفي دا خو چې خلکو دلته یو جنګ جوړ کړی تقلید او عدم تقلید او مقلد او غیر مقلد دا خلکو وضع کړي شوي څیزونه دي حنفي هغه سړي ته وایي چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د اجتهاد کوم اصول هغه ورکړي دي د هغه تسلیموي ورته وایي حنفي که بالفرض د دې دا مطلب چې حنفي به هغه سړی چې هغه د امام ابو حنیفه تقلید کوي بیا قاضي ابو یوسف امام محمد او احناف نه دی هغې په څومره څیزونو کې د خپل استاد سره اختلاف کوي بلکې مسله کې د هغه خلافي بلکې د هغې خلاف به فتوا ومیخ مفتابهي قول به کله کله د هغې ګڼلی شي بار کې دا اصولي خبرې دي دلته اخوانو خو هر هغه حدیث چې په هغې د حفاظ حدیث تحفظات نشته هغه حدیث قابل عمل دی نن کې یو سړی په هغې اعتراض کوي نو دی خپل عقل جنګوي دی په دې نه پوهېږي دغې څیزونو له څه پریارټي ترجیمه ورکوي چې پلانې وایي پلانې وایي دا غلط وایي
اکار څوک دی که غلام جیلانی برقي که تمنا مادي او که نن بعضې خلک دی چې هغه د دغې څیزونو نه منکر دي دا درست نه کوي دا غلط کوي. هغه سلسله کې مونږ جوابونه شروع کړو انشاءالله آینده کلاس به د هغې انشاءالله العزیز ایک ما نن وکتل چیک مې هم کړل چې کم کم څیزونو نه مونږ بحث کړی دی. نن یو داسې خبره کوو چې هغه خبره د هغې تعلق قرآن مجید سره به هم وي، د هغې تعلق به تاریخ سره هم وي، د هغې تعلق به حدیث سره هم وي. محض دې لپاره چې مونږ بیا هغه خپل زوړ څیز ته ورشو. قرآن مجید کې آیت کریمه د عبس وتولی ان جاءه الاعمی وما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکر. دلته کې یو تعویل خدای چې تر شروع شو عبسا وتولی مخې واړو په دې وجه چې راغی غله اعمه. صحیح معنی هم دکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو هغه سره صنادید قریش او دغه وخت کې اعما دی صحابي دی سیدنا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ. هغه راغی چونکې د مشرکین مکه بغریب صحابه نو خوښ او د هغې د وجې نه به هغې انکار کو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مړه کې دا رالل چې که دا سړی رستو راغلی نو ښه به وي. اوس خامخا زما مشکلاتو کې اضافه کوي دا خلک خو بېدینه دی. نو دا ترشي یا دا قسمه سختی دا د الله خوښه نه شو. هغه تنبیه ورکړه خپل رسول الله چې عبس وتولی ان جاءه الاعمی. صحیح معنی د دې دغه ده. لیکن بعض خلق د دې معنی دا کوي چې عبس وتولی هغه کافر چې کوم دی هغه تندی تریو کو مخې واړو ځکه چې راغی دته اعمی. دا معنی خو بخی خو دی خو تشدد د ضمایرو به نه راځي. عبس وتولی فاعل څوک دی دواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم. ان جاءه الاعمی د هو فاعلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ضمیر هغه سره متعلق دی. خو چې مونږه عبس وتولی د هغې نه کافر مراد واخلو نو ان جاءه الاعمی نه بیا څوک مرادي دا ضمیر به چاته راجع کو دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راجع کېږي او دې ته تشدد د ضمایر وایي دا فصیح کلام مخالفت دا کوي مشران. دا خو مونږ وختي بحث کړی دی په دې باندې چې دا مشران به هر ځای کې نه نیغ نیغ کوي دا غلطۍ وشي. دا غلطي راځي د کوم ځای نه پرویز هم دا قول کوي ښه د پرویز مفهوم القرآن راوالی نه هغه وي عبسا کافر تندې تریو کو وتولی او کافر مخ واړو ان جاءه الاعمی په دې وجه چې هغه ته اعما راغی. پرویز هم دا لیکلی دي دا ډېرو کړي دي هم زما مقصد هم دغه کې دی چې موږ د دې ذکر وکړو چې دا څه شی دی او دې باب کې څه حدیث دی یو حدیث دی د هغې تذکره وکړو خو د غلطۍ ځای ښیو تا ته چې دا غلطي کوم ځای نه راغله. ځکه ما تا ته وویل چې پکار دا یې چې مونږ د مشر غلطي وښیو په دې بنیاد نه چې مونږ د هغه بېعزتي کوو په دې بنیاد چې د هغې کې اتباع ونه کړو اراده به سمه ساتو. د خلقو عام ذهن ما ته دا معلومه شوې ده چې هغه رد کوي د چا نه په بدنیتۍ کوي. او ما په دې حلفان ستاسو مخکې ویلي چې والله بالله ثم الله زما مقصد د چا بېعزتي کول نه دی. زما مقصد صرف دا دی چې مونږ په هغې غلطۍ اتباع ونه کړو بس دغه مقصد دی. چونکې عوام خو عوام نه بلکې اکثریت ټول خواص چې کوم دي تقریبا د هغې هم دغه خیال دی. دې وجې نه د هغې مخکې هغه ته تنقید وکړي ډېر بد ګڼي. په دې بد ګڼل نه دي پکار دا زمونږ دین دی دا د یهودیانو دین نه دی. که موږ دغه شانتې هر چا سره کمپرومایز کړو سترګې پټوي چې دا مشر د خیر دی نو دا دین به د یهودیانو دین شي دا پاتې نه شي. ګوره چې کم ځای غلطي شوې ده دا غلطۍ نشاندهي دې وکړی شي چې دا غلطي ده او چې کله غلطي بیان کړو نو بیا دې ووایو چې الله یې دې معاف کړي. مقصد د هغه بېعزتي نه ده. مقصد دا دی چې هغه غلطۍ سره دا کار کړی دی. اوس دا عبدالله ابن ام مکتوم د ده په باره کې دا قول چا کړی دی اول دا امام ابن العربی المالکی هغه تفسیر د احکام القرآن
دیوی چواما قول علمائنا زمونږ علما یو قول کې چې انه الولید بن مغیرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم کسان ناسو دا ولید بن مغیرہ او نور وی چې دا امیہ بن خلف فهذا كله باطل وجهل من المفسرین نو دا ټول باطل دی او د مفسرینو جهالت ده. سمته خبره کړه الذين لم يتحققوا الدين دا هغه هم سیواته خبره شو. یعنی کم خلق چې دا وی چې دا دغلته کې کم کافر ناشته ناغه فلانه او دا لم يتحقق الدين دین تحقیق نه کړي. دا ابن العربی غوند سره وی لوی سره ابن العربی یو خو ابن عربی صوفی دی کنه دا نه لفلان چې پیراشي نو دا مالکی عالم دی. القبس د کتاب دی د موطا شرح دا دارنګه عارضۃ الاحوزی د سنن ترمذی شرح دی لیکل ده. العواسم والقواسم د کتاب دی اډې لوی سره دی. المسالک بنم د موطا شرح د بلم دا ډېر لوی سره لوی سره نه دی او جملې سمره سخت وي. جهل من المفسرین الذين لم يتحققوا الدين ولوجه سخي وذلك ان امیہ والولید کانا بمکہ وجہ داوا چې امیہ ولید په مکه کې وو وابن ام مکتوم کان بالمدینہ او ابن ام مکتوم په مدینہ کې وو. دا ګوره لوی سړی دی حکم دی خو غریب او خید په دې باندې چې دا سړی چې کوم دی دا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم دا د سیدہ خدیجہ د خاله زوی او سیدہ خدیجہ دا کوم ځای وه دا د مکې سړی د غلطۍ ځای د خویدو ځای دغه دی او خوید د غلطه کې علما خویږي دې ته زلات العلماء وایي. اتق زلت العالم د عالم د خویدو نه بځان ساتي. زمونږ خلک په عقیدت کې دومره نه نوځي که نه چې غلطي ورته معلومه شي بیا هم خولې نه راولي. خو د هغې دغه نتیجه وي چې سړی د احترام په بنیاد باندې بالکل بدعتي شي. دا شی مه کوئ. احترام په خپل ځای دی، عقیدت په خپل ځای دی او غلطي منل په خپل ځای دی. ځکه مونږ ویل کنځلې منځلې مونږ نه دا ډېر لوی سړی دی وړوکی سړی نه دی او په ځان ویریږو چې مونږ خو ډېر واړه یو مونږ خو چېرونه یو دي مقابله کې. آیا مونږ نه په استدلال کې یا په عبارت پیش کولو کې څه غلطي نشي کېدی؟ دې څیزونو ته ګورئ. د ده د غلطۍ بنیاد دغه شو چې دی وایي چې ان امیہ والولید کانا بمکہ و ابن ام مکتوم کانا بالمدینہ. دا صورت څه شی دی؟ دا بالاجماع مکی دی. عبس وتولى بالاجماع مکی دی. دی غریب نه خطا شوی ده. اوس خطا به تا ته حدیث نه ښیم. سړی حیران شي کله کله چې یو سړی چې هغه د موطا امام مالک شرح کوي د سنن ترمذی شرح کوي آیا دا کم حدیث چې په صحیح بخاری کې موجود دي دا نه لیدلی ده؟ دا لیدلی خو غلطي خو عالم کوي جاهل بس غلطي وکړي. جاهل خو سراپا غلطي خو بلنډرز کوي. غلطي خطا کول دا د عالم نه کېږي دا نه چې نه کېږي. تو دے پسې بله جمله لیکي ما حضر معهما ولا حضر معه. نه دا دواړه هلته تلي حاضرو او نه هغه د مدینې نه دلته مکې ته راغله. د قاضي ایاز وجم دغه ده. لکه دې ته اشکال مخې ته دغه دی د دې نه نصوص هیر شي د بیچارهګانو نه حافظې نه خبر وځي او دې وجه نه داسې محققین هم داسې سختې غلطې جملې ولیږي. وکان موتهما کافرین احدهما قبل الهجره والآخر فی بدر. دا دواړه چې کوم دی مړه شوي دي یو د هجرت نه مخکې بل په بدر کې. ولم يقصد قط امیہ المدینہ ولا حضر عنده مفردا ولا مع احد. او امیہ چې کوم دی نه مدینې ته تللی دی او نه د عبدالله ابن ام مکتوم سره ملو شوی دی. دا د لیکلي دي دا مسلسل صفحات دي 1905 اور 1906 دو صفوں کے صدرم جلد کی آخری جلد دا عبارت امام قرطبی نقل کر
قرطبي به تاسو سره یې خو ګورئ ما خرابېږي ها. امام قرطبی لسم جل کے صفحہ 185 باندې دغه عبارت لګي قال ابن العربي اما قول علماء انه الولید بن المغیرہ فقط قال اخرون انه عمدہ کرت کم چې هغه لیکل دا د لیکل او بلا چو او بلا چرای تسلیم کړل. نو د مفسر جواب خو مفسر سره وکړو اول بیا ورستو ګورو. دا زمالاس کې کم بل تفسیر دی ته وی البحر المحیط. دا دے جل نمبر 8 اور صفحہ نمبر 427. دا امام قرطبی قول نقل کرے قال القرطبی وهذا كله غلط من المفسرین. دا عبارت نا معلومی کی جدم دا ابن العربی کتاب نه لسته که لستلې وې نو د بیا داغه نو مغسته قرطبی خو داغه نقل کوي هغه ټولې خبرې لیکلې دي او دی وایي چې والغلط من القرطبي قول غلط چا کړی قرطبی خو موږ ویل قرطبی خو نقل کړی دا ابن العربی نه هغه قول غلط. کیف ینفی حضور ابن مکتوم معهما دے سنگ نفی کئی چې گئے دا دواړه دے ام مکتوم سره حاضر شي وهو وهم من هو دے غریب د وهم شکار شوی دی وکلهم من قریش دا ټول قریش دي یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم قریشی دی نو قریشان په مدینه کې کومه کوي ته هجرت نمخ کې وسوک نه تلی وکان ابن مکتوم بها والسورۃ كلها مکیۃ بالاجماع طول صورت بالاتفاق مکی دے اور دے سنگ وی ابن مکتوم بالمدینہ کان اولا بمکہ دے حوال مکہ کے ہو ثم حاجر المدینہ اندرست بیا ہجرت کر دے مکہ کے ہو پاغ زمانے کے دغایت نازل شو. ابن مکتوم سوک دے عبداللہ بن سرح بن مالک بن ربیال فہری من بنی عامر بن لوی ام مکتوم ام ابیہ عاتقہ نم دے وہو ابن خال خدیجہ تو سیدہ خدیجہ ابن خال دا جواب خود کر دے خلادا حدیث گورو اصل کے دا سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم دا ډیر زوړ مہاجر دے دویم نمبر کے دا ہجرت کر دے صحیح بخاری دے زبان مخ کے پدے ہی کتاب مناقب الانصار 63 کتاب دے باب و مقتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ المدینہ 46 باب اور حدیث نمبر 3924 اور 3925. دا سمرا گور دلتا کہ یو طبقات ابن سعد اور نور مورخین و کلام دے ابن الاسیر ام لکری دی چی دا بدر نرستو دو ہجرت کر دے دا غزوہ بدر نرستو عبداللہ ابن ام مکتوم ہجرت کر دے اغم غلط دا جماعت المسلمین والا دی کنا دا که خلق دے او که خراب خلق دے غدان لے خبر خود دی یو دو دیر خ کتابون دے پاگے دو خ کتابونو که یو دے صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین غٹ کتاب ہے دا سے تفسیر ماجدی امرہ دا پیدا کے ازان اللہ ایک ډیر بہترین طریقے سره د قرآن و سنت د نصوص و مطابق تاریخ بیان کړل. مسئلہ شته دا مسعود احمد د کنبیه تدی باعث زونه خیخ د منکرین حدیث په جواب کې بالخصوص د غلام جیلانی برق پرت کې د کتاب ډیر بہترین هغه لستل پکار دی. دا شیخ همال ته نه کتره دا کم تحقیق جزو کوم دا ما خپل یو کتاب کې لیکل دی تاسو معلوم کړئ دا کتاب نوم سره اچھا اپشه هم دی تاسو ټول سره وایوم خو کتاب نه ګوري خلک فیسبوک زندہ باد کنه یوټیوب زندہ باد بس دیکھو لولے خلق و شرمول کتاب گورے کتاب ډیر مفید چیز ہے زما یقین دارے او دا سے دور براشی چے دا علم بټول ختم شي کتابونه خلکو پرې خودل سویلیونه را پاتې د کتاب
ما ته داسې خلک معلوم دی چې خپل لایبرری یا خرڅ کړي او یا مفت ورکړي ویزه دا نشم کولی پی ډي ایف ته ناست یو ټول نو شاید یو داسې وخت راشي چې پی ډي ایف نه مرسه ختم شي وایرس خو د هغې په لاس کې دي که ټوله دنیا کې کورونا راوس که نه دا دانشمندي خو نه چې سړی کتاب ته بالکل شا کړي فتنو نه ځان خبرول پکار دي داسې علاقې به راشي شاید چې پای کې به کتاب بالکل نه کتاب اخلی هم او کتاب لولی هم دا ټول صاحبان غلطی شکار کیږي دلته کې حدیث کې راځي ابو اسحاق فرمائی سمع البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ براء بن عازب فرمائی اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم اول مہاجر سوک دے مصعب ابن عمیر او دا سړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیعت عقبه اولا یا ثانیه وروسته مدینه منورې ته لېږلی او د کله هجرت کړی تاریخ غلط دی دغلته کې دا حدیث صحیح دی دی وجې نه مونږ هر یو څیز په تاریخ نه معلومو حدیث باندې معلومو اول مهاجر مصعب بن عمیر دی هغې نه وروسته ابن ام مکتوم دی ثم قدم علینا عمار بن یاسر و بلال رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هجرت وروسته کړی دی دا قدیم الاسلام دی او قدیم الهجرت دی مصعب بن عمیر هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې والو د تعلیم تربیت لپاره لېږلو ودا دومره قدیم الاسلام دی زمونږه صاحب چې کوم دي صاحبان قرطبي والا او یا ابن العربي هغې دا حدیث یې شوی دی دا مهاجر دي دا د مدینې نه دي هغه ته خو سوال لا دی که دا څنګه یو ځای شو بیا څنګه یو ځای شو قریشي دي او مکه مکرمه کې دی دی که څه اشکال دی خو دا حدیث تیر شي نه بیا لوی لوی خلک سر د لاندې راوغورځېږي ورپسې بیا څه وایي اول حدیثم دا براء بن عازب رضی اللہ عنہما دے فرمائی اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم وکانو یقرآن الناس خلقو تبے قرآن قرآت خو قرآن بے ورد خو ادوار استادان دی فقدم بلال وسعد وعمار بن یاسر تا کسان راضی ثم قدم عمر بن الخطاب فی 20 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پسے بلال راغے سعد راغے عمار بن یاسر راغے رضی اللہ عنہم اغے نرست بیا راغے عمر بن خطاب فی 20 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نور شل صحابہ کرام سرا ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغے نرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغے صاحب خیال کہ دے صاحبان ترا حدیث یاد وے تی بدا قول کڑے دا سی نہیں پورے لگو کپڑے گی دا غلط عبداللہ ابن ام مکتوم دا قرآن سره تعلق شد دے حدیث سره تعلق دے حدیث سره تعلق دارے چی حدیث کرا دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپو سکڑے شو دا صحیح مسلم حدیث تے صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة کتاب پنزم دے اور باب دے 43 باب یجب اتیان المسجد علی من سمع النداء سوک چی آواز اوری نا وغبان واجب دی چی مانزل رش حدیث نمبر 255 آگے پسے بیا 653 حدثنا قتیبہ دے حدیث بیانی عن ابی حریرہ سیدنا ابو حریرہ نقل گئی اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعما یوڑن سڑے راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داود روایت کی او دارنگی دو سنن دار قطنی پر روایت کی دا اعما چکم دے آغا اعما دے چاچا منگا ذکر کو وقتی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر آگے فقال یا رسول اللہ نبی ویل اید اللہ رسولہ انہو لیس لی قائد یقودنی للمسجد زما قائد نشترے چما جماعت تبوزی بعض حالات داسی بعض معذور خلق چیتلے شی لکہ دے پاگی خلقو کیوں دیتلے شو خو آخر کی ٹور مر خو سڑے یو شان نہیں کنا سڑے بیمار شی حافظے خراب شی بعض معذور داسری چاگا پیادہ سفر ہم کئی کارون ہم کئی
بشمیره خلک دي داسې زموږ ماماجي دی الله بخښي به کارونه کول او داسې زبردست کارونه به یې کول چې بینا خلک هم هغه شان نشي کولی. د هغه د کتاب کتو انداز دا چې کتاب به یې راوړه موږ له داسې به یې کړ بیا به یې داسې کړل بوی به یې کړ نه بیا به یې داسې کړ ته ووایه دې ځای کې څه دي چې وبه یې بلکل دا به د هغه سبق وښي د کتاب هغه حجم نه به یې معلوموله چې زما سبق په دې پیج دی که په دې پیج دی. کله کله به خطا شو چې موږ به عبادت به لس کرښې مخکې ووایه یا به ویل پنځه شپږ کرښې وروسته ووایه. بعضې خلک داسې هغه سایکل هم چلو هینډل به ورته دا نیولی او نور به چلو. مطلب دا چې نابینا ډېرې دا ابن باز رحمه الله چې کوم دا هم نابینا وکړه فتح الباری باندې چې هغه کوم کار کړی د هغه چاپ کېږي اوس کوم عام فتح الباری د څو جلده دیارلس څوارلس جلده کتاب دی او د هغې اغلاط ټول هغه ښودلي دي فوټ نوټ کې د هغه حوالې سره لیکلي شوي دي. زمونږ خو بینا خلک کتاب نه ګوري هغه نابینایي هغې ته دومره یاد هم وي چې دی کې دا شی غلط دی. د هغه یادداشتونه هغه خلکو لیکلي دي کتابونو کې چاپ شوي دي. ابن باز باندې اردو کې هم کتابونه لیکلي شوي دي خو خلک خو چونکې اختلاف یې هغه حنبلي دی مونږ احناف یو نو بس ښه دی یو لوی بوت ته منځ کې د دې بوتوالي د وجې مونږ د علم نه محروم پاتې شو. البته د هغه د سحر آیتونه چې کوم جمع کړي د هغې علاج خلک کوي هغه نه هغه د ابن باز کار دی پوه شوې چې دغلته یې منم دلته یې نه منم. حکم السحر والکهانت د هغې وړه رساله ده پای کې هغه د سحر علاج ښودلی دی او ډېر تیر به هدف علاج دی. موږ خپلو شاګردانو ته ښیو د بیرو پاڼو کې یو کار کوي هغه ډېر تیر به هدف علاج دی. نو بهر کې ډېر قابل سړی دی د هغه چې کوم شاګردان نو هغې هغه ته ابي وایي ابونا زمونږ پلار نوم ورته نه اخلي. د هغه ګڼو شاګردانو په هغه باندې کار کړی دی. ما تحفة الکریمه د هغې کتاب دی که نه د هغې چې ما ترجمه لیکله نو ما د ده د شاګردانو کتابونه هم کتلي چې دا سړی څنګه و شاګردان څه وي د په باره کې. نو یو شاګرد داسې نه و چې ګندې هغه د ده څه د بدعت یا د څه د بد اخلاقۍ ذکر کړی بلکې ټول داسې ویلي دي اکثر پکې داسې و چې موږ سره به درک نه لګېدی چې رابلو پیسې به راسره نه وي د واپسې جیب کې موږ له پیسې هم کېښودې ولې هغه چیف جسټس و د سعودي عرب ډېرې پیسې ورسره وي دا کې شومتیا نه ده کړې چېرته کې د بار کیف داسې ړانده هم میلاویږي چې هغې ډېر ښه کارونه کوي او داسې ړانده هم میلاویږي چې دا کټ نه کوڅې ته نشي تللی مختلف قسمه خلک دي. دا اعما چې و دا ډېر تکړه سړی و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مؤذن هم پاتې شوی دی. دا هغه دی عبدالله ابن مکتوم رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې تاسو تر هغې پورې روژه مه نیسئ تر کومې پورې چې چا ابن مکتوم بلال چې کوم دی بلال انما یؤذن بلیلن او دی چې کوم دی نو دی بالکل چې رڼا راوخیږي نو خلک ورته اصبحت اصبحت هغې نه وروسته دی بانګ ویل شروع کړي. لہذا تاسو د عبدالله ابن ام مکتوم په اذان باندې روژه نیسئ. دا مطلب نه چې ډېر ناوخته که د عمش په شان که نه پوه شئ چې میږې ویني نو بیا روژه ونیسه که نه بیا خو د امام ونیفه خبره به ورته متوجه شي چې عمش اډو روژه نه نیول یعنې میږې خو سړی هغه وخت کې ویني چې نو بهر کې دا د علماو په میانځ کې خپلې لطیفې وي که نه امام حنیفه د چا دا وی نو هغه وایي عامش چېرته روژه نه نیول ډېر ناوخته نیسي. نو بهر کې دا هغه صحابي دی دا دومره بحث دې باره کې په دې کې و چې چا څه تپوس کړی دی یو روایت په باره کې چې یو صحابي دی هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړه چې ته کور مونځ کوه. دا حدیث ہے بیا آئی کې څه د پړي تړلو ذکر دی. پړي تړل خو ما پکې ونه موندل چېرته نو بهر کې خو به ګورو چېرته میلاویږي که نه خو
دا بحث د سر نه غلط دی چې یاره رسول الله وسلم د ته اجازت ورکړی دی، اجازت نه ورکړی، ورې که نه بیا واپس واغس. و دې نه معلومیږي دا چې دا رستنی خبرې څه مناسب نه دي کوم چې خلک وایي. اتن نبی صلی الله علیه وسلم رجل اعما، یو معذور سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو ویل یا رسول الله انه لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، زما سو قائد نشته دی چې زما قیادتو کی جماعت ته مې راولي، زه مجبور یم معذور یم. فسال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یرخص له، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوس وکړه چې رخصت ته ورکړي شي. فیصلی فی بیته، چې خپل کور کې منځ وکړي. فرخص له، اجازت یې ورکړو. فلما دعاه، فلما ولا دعاه، کله چې پاسې دغه نو روی غوښت، ورته ویل هل تسمع النداء بالصلاة، آیا د آواز اوري د بانګ آواز اوري؟ فقال نعم، هغه وی او. قال فاجب، هغه فرمایل بیا قبولیت وکړه منزل راځه. د حدیث خو تحقیق دغه دی. اوس که دې پسې رسو څه خلک کیسې کوي چې را پړې تړلی فلان فلان، نا به ول کتل غواړي چې آیا واقع شته دی، خو زه هغې طرف ته نه ځم، خو بل وخت دپاره تحقیق پاتې شو. دلته یو لمحه فکریه درته وښیم، او دا لمحه فکریه په دی چې دا روژه کې ډېر زیات راځي. دا کم خلک چې لږ غوندې مولیانې یا مخکې مونځ کولی شي که نه، نو دوی د ماښام مونځ جومات کې نه کوي، دیو په خپل بیټک کې پلار او زوی روژه ماته کړي که نه، دا ماښام یو ته مخکې شي بل ورپسې ودرېږي. طالبان هم دا چل کوي او مولیان هم دا چل کوي. نعوذ بالله من غضب الحلیم، دا سستی لرې کوي دا ځان نه، دا شی مه کوئ، دا غلط. کور کوري او مسجد مسجدي، کور د مونځ دپاره نه دی. د دې حدیث نه څه معلومیږي؟ جماعت کې به جمع کوي. دا زمونږ اهل حدیث رونه چې دي دین په دې کې ډېر سست پست دي، عربیان هم ډېر سست دي. هغوی به خامخا بس دکان کې به ناست یو ګز به مخکې شي بل به رستو شي، لکه جومات خو دغه نږدې دی هلته ول نه شي. دا زورنه په دې باندې کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي. صحیح بخاری کې حدیث ته مونږ ویلي هم دی هغه د جمعې درسونو کې چې زما اړه دا غواړي چې کوم خلک په کورونو کې مونځ کوي جمع سره کوي او جومات ته نه حاضرېږي، زه لاړ شم او د هغوی کورونه وسوځم. نو دا سستی کا اهل حدیث کی نو مې غلط کړي او که څوک حنفي کوي نو مې غلط کړي. ته بانې مه لټوې، چېرته کال کې یو ځل داسې موقع راشي چې سړی مجبور وي، نو جدا خبره ده. دلته کې خدا دی چې بس جماعت کې مونځ وشي، بس کور به وکړم، یو کس مخې د جماعت اجر مې لوشه، چا وی چې مې لوشه؟ ته جماعت دی، ته دوه کسانو جماعت دي، دا عرف داسې نه دی، دا سستی ده. ته دې مقصد تنقید دا نه چې کنه چا د سپک کتل دي، مقصد دا دی چې دا سستی ده، د سستۍ د وجې او غلط استدلال د احادیثو، دا استدلال مه کوئ. هغه ته اجازت ملو نشه. فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فاجب، راځه ستا دپاره اجازت نشته ده. ډوډۍ لپاره خو مختلفې طریقې کې د ډوډۍ رستو کا، یا پرون مونږه جمعې پر ورځ حدیث ویل چې ښه طریقه دا ده چې ډوډۍ وخورئ، ټول تعینو کې چې بھائی ماښام بانګ به ووایو روژه به ماته شي، کور به روټۍ وخورو، 10 منټه پس به جومات ته راځو. شته حدیث په صحیح بخاري کې صحابه کرامو کړي دي داسې، رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. بلکې دا کوم ځای چې منع راغلی ده چې کله عشاء حاضرې نو د عشاء مونځ نه کېږي. هلته کې خو مونږ په اول تحقیق کړی دی چې دغلته مراد د ماښام ډوډۍ ده او د عشاء نه مراد د ماښام مونځ دی. نو روژه کې دا کېدی شي چې خلک د صلاح کړي چې وایي اذان به وشي، 10 منټه پس بیا جومات ته راځو، 10 منټه کې روټۍ خوړی شي. نو دې دا هم پته ولګېدله چې د ماښام مونځ ټایم دومره مختصر نه دی که نه، څومره چې د خلکو جوړ کړی چې دومره غونډه ټایم دی. بلکې یو سړی که هغه ته د اودس ضرورت وي که نه او بانګ وویلی شي او دی اودس ته کښېني نو دنه به 3 وړ رکاته شوي، ځکه چې دته دا نه دي یاد چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قرأ بالطور فی المغرب،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तूर टोल द माखाम प मूस के वेलो फ़र्रक़हा फ़िरक़तैन पदवो तकसीम करो दुमरो गदमुन से हम करे द माखाम होंदा वतास तो नहीं मालूम। अब्दुल हक इशबीली दा हदीस लिखले दे तफसीर रुहुल मानी के दगा सूरत लांदी लिखले दे इब्तिदा के सही हदीस थे बार के दा टाइम हम तो मुख्तसर न देख खुदा हदीस जमूंगा दनन बहस मकसद दारे चे द जमे मुस्तरे सड़े बाने न लटे बोले पदे सड़े मुनाफिक की ता निफाक अलामत देख जब अंदाड़े इंशाल्लाह मदद शु अक़ूलु क़ौली हाज़ा